څوک دی؟ جی دا زما ورور دی، محمد شاه نوم یې دی او یو د مدرسې طالب علم و مدرسه کې دارنګې سبق یې ویلی طالب علم و مدرسې نه کور ته واپسي کېدله او دا چې کوم دی نامعلومه خلکو سپینه جامه کې اوچت کړی دی. تر دې دمه دی څونه ټایم وشو؟ 10 سال وشو. 2014 کې به دا لاپته شوی دی. 10 سال تر دې دمه وشو. نو انشاءالله دا امید هم راوړی دې پنډال ته راغلي چې د منظور پښتون جرګې ته راغلی یې. دې جرګې مقصد د سړي او استاد څه منظور پښتون سره ایکسپیکټډ کوي چې یا دې تاسو لپاره څه راغوږي؟ ایکسپیکټیشن مو خدا دی چې زمونږ پښتنو سره د تیرو له شلو کالونه غیر انساني چې هغه په یون نه ته چې کوم هیومن رایټس دی هغه پښتون ته ملاو شوي. نو انشاءالله دا امید هم دی چې د منظور پښتون په عدالت کې دې باندې پښتانه راکلیکټ شوي دي. نو دا به چې کوم دی په د پښتنو ته چې کوم ورپېښ مسایل دي هغه چې کوم دی د هغو کوم میسنګ پرسن دي د هر چا چې کوم دی به پښتون هر پښتون چې کوم دی هغې د متاثره دی هر چا په کور کې مسله ده هغه چې کوم دی چا میسنګ پرسن دي چا چې کوم دی د بدامنۍ دي وینې توی شوي دي خلکو چې کوم دی تکلیفونه اوچت کړي دي. نو انشاءالله د دې عدالت او دا چې کومه غونډه شوې ده دې نه زموږ دا توقع ده چې دا به مونږ ته انصاف راکوي او زموږ چې کوم مونږ سره چې کوم زیاتی شوی دی جبر را سره شوی دی دې به انشاءالله د حکومت نه د نظام او ریاست نه به دا ازاله رهي انشاءالله. ډېره مننه. دغه دوه ماشومان راغلل دوی نه هم تپوس کوو چې دوی څه دا څوک دی؟ دا مې تره دی. تره دی. څونه ټایم وشو چې لاپته دی؟ دی 10 کال له چورک دی. 10 کال دی. کوم ځای سره تعلق لرئ؟ موږ افغانستان یو او دلته کارخانو کې اوسېږو. کارخانو کې اوسئ؟ 10 کال وشو چې لاپته دی. ماشوم دا ستا څه دی؟ دا ترم دی. ترم دی. منظور پښتون نه او حکومت نه څه ته وایي؟ موږ وایو چې دا راخلاص شي خپل کور له راشي. جی بھائی آپ بتائیں تو آیا کہ نا کہ دې پنډال مقصد سره اور دا چې څونه عوام دي منظور پښتون سره دا مینه ولې کوي؟ بس دا خلک ته نقصانونه رسېدلي دي بلې خلک یې ورک دي سیده لکه وینه ډېره توی شوې ظلم زیاتی شوی دی. بس دې دپاره منظور پښتون ملاتړ یې کړی دی چې څه کېږي قربانۍ کېږي انشاءالله موږ منظور پښتون سره یو. منظور پښتون وګورې نو چې کله هم د پښتنو اواز شي هغه شي نو منظور پښتون یې مخکې نو دې جرګې ته تاسو هم راغلي دي لاپته دي ډېر خلکو د ده باندې بروسه کیا تاسو پته ولګي چې دا به ستاسو ټول چې کوم د هغه ایکسپیکټیشن دي دا به پوره انشاءالله بالکل 100% یقین دی چې منظور به پوره کوي. صحیح ده بالکل یقین دی په منظور باندې. ډېره مننه.